ها بسم الله الرحمن الرحیم. خبر دا سیدا چې پرون مونږه د نحوی کلاس اغستلې هغه کې مونږه د غیر مصرف نحو اسباب به تفصیل ذکر کړی. نن زمونږه چونکه د صرف پیریډ دی کلاس ته نو په دې وجه سره په صرف کې ابل اورز د ثلاثي مزید فيه قوانین مونږ ویلو. نن به ان شاء الله مونږه د محموز قوانین وایو. او ګورې د محموز درې قسمونه دي کنه، محموز الفا، محموز العين او محموز اللام. د دې درې وانو قوانین چې دی هغه بالکل په یو ځای باندې دي خجی. نو لہذا مونږ به قوانین د محموز وایو. ها قوانین د محموز څومره دي؟ تا خو سم ډیر شي دي، خو چې کوم مشهور قوانین دي کنه هغه 4 دي. لہذا مونږ به څلور قوانین وایو خجی، څلور قوانین. ها پدې کې اولنې قانون زمونږ سره چې کوم دی هغه اولنې قانون زمونږ سره د رأس بؤس او ذئب والا قانون دی. صحیح دی دا اولنې قانون دی. ها د رأس بؤس ذئب قانون وای ستا دا دی ته وای چې وای حمزه ساکن وي او ما قبل متحرک وي. حمزه ساکن وي، ما قبل متحرک وي، خدا ما قبل متحرک د بل حمزه نه به علاوه، د بل حمزه نه به علاوه، یعنی دا ما قبل چې کوم متحرک دی دا مخکې کنه نو هغه به د حمزه نه علاوه. ها حمزه بنی د حمزه نه به علاوه. ها نو په دغه وخت کې د حمزه ساکنه چې کوم دا نو د ما قبل والا حرکت موافق په حرف علت سره بدلول جایز دي. لہذا دا کم قانون شو؟ دا زمونږ د پاره جوازی قانون شو. چالم کړه دی دا جوازی قانون شو خجی. لکه دا غي مثال ګوره دا رأسون دی، ګوره ها رأسون تاسو ګوره حمزه ساکن دا او ما قبل متحرک ته او ما قبل د حمزه نه علاوه ده. لہذا د حمزه د ما قبل والا حرکت چې هغه زبر دی دغه مطابق بدلول شي. نو زبر الف غواړي کنه، لہذا دا سی ویل شي راسن. خیالم کړه دی راشي اوس بؤسن تا بؤسن. حمزه ساکنه راغلی ده، ما قبل تی متحرک راغلی ده حمزه نه علاوه ده. لہذا ما قبل حرکت چې کوم دی یعنی پیش داغه موافق دا حمزه د حرف علت سره بدلول شي، یعنی دا واو سره بدلول شي. نو لہذا بوسن ویل سری جایز هم د قشان ذئبون دی. د ذئبون ته تاسو ګوري د حمزه باندې ساکن دی او ما قبل متحرک دی د حمزه نه علاوه دی. لہذا ما قبل حرکت یعنی زیر د دې موافق هم د حمزه بدل کړله. نو دین هم څه جوړ کو د زیر چې دی هغه یا غواړي، نو لہذا زیبون مت جوړ کو، سمتی جوړ کو زیبون مت جوړ کو. صحیح شو لدی دا زمون سره یو قانون شو. دویم نمبر قانون زمون سره چې کوم دی قانون نمبر 2. دویم قانون زمون سره آمن والا قانون دی. صحیح دی جی. آمن والا قانون چې کوم دی نو دا وجوبی قانون دی. دا څه دی؟ وجوبی قانون. ها آمن والا قانون څه ته وایي؟ یعنی په یو کلمه کې حمزه ساکن وي، په یو کلمه کې خی او د دې ما قبل دویم حمزاوی خو متحرک وي، دویم حمزاوی خو متحرک وي. اوس دا حمزه ساکنه چې دا د ما قبل والا حرکت موافق په حرف علت سره بدلول واجب وي. تاسو کو خیال وکئ کنه. نو دا اولنې قانون نه دی، اولنې قانون جوازی دی. خو دې کې تاسو خیال وکئ په یو کلمه کې حمزه ساکنه ده او ما قبل حرف متحرک ته د حمزه نه علاوه ده. وعلیکم السلام جی. نو تاسو خیال وکئ کنه د دې رأسن بؤسن ذئبون کو تاسو خیال کوئ کنه دي کې مونږ دا ویلیو چې حمزه ساکنه او د دې نه مخکې په دغه کلمه کې بل حرف متحرک خو مونږ هغه دا ویلیو چې هغه بل حرف د حمزه نه علاوه. خیال هم کړی دی. او په دې امن ولا قانون کې خبره ده چې په دغه خبره ده، خو صرف په دې امن کې خبره ده چې د حمزه ساکنه نه مخکې بل حمزه وي متحرکه. نو په دغه وخت کې بیا دا وجوبي قانون شو. خیال هم کړی دی
لکه دا غي مثال دا دی ګورئ ښه دا آمنه دی کنه نو آمنه اصل کیو امنه خیال هم دی نو څه چلو شو حمزه ساکن راغی او ما قبل دویمه حمزه متحرک ده کنه نو لہذا دا اولنی دا دویمه حمزه چې کم ده دا د ما قبل د حرکت موافق نو ما قبل زبر دی لہذا دا غي مطابق چې دی نو په الف سره بدل کو نو آمنه ته جوړ شو خیال هم دی نو دا د آمنه والا قانون شو صحیح شو لګي دغه شان او مینه تاسو ګورئ دا مثل کیو او مینا نه حمزه ساکنه ده او ما قبل په دغه کلمه کې حمزه متحرکه ده نو پیش ته لہذا د پیش مطابق هم د حمزه په پیش سره بدل کړه او مینا عطف ته دین لري صحیح شو لګي نو دینه جوړ شو او مینا ها دا دویم قانون زموږ سره دریم نمبر قانون ته مونږ زو دریم نمبر قانون زموږ سره دی دریم نمبر قانون زموږ سره دی اوادمو والا قانون دی زموږ سره صحیح شو لګي دا هم وجوبي قانون دی دا خدي ها د دې وجوبي قانون چې دی نو د دې مطلب څه دی وای دو حمزه کو متحرک وي نو اوس به ګورو چې پدې کې یو حمزه مکسور شته دی یعنی کسره پېشته دی او کو نه نو اوس کو پدې کې یو حمزه باندې کسره و نو دا دویم حمزه به مونږ په یا سره بدلو دویم حمزه په څه سره بدلو په یا سره ولي ځکه چې زیرون د یا په شان ته کنه لکه د یو یا نه دو زیرونه جوړیږي د دو زیرونه یو یا جوړیږي کنه لہذا پدې کې دا یو نلاندې کسره ده نو دا دویم چې دا به په زیر سره بدل کی او کو کسره نه و د کسرې نه علاوه بل حرکت یعنی زبر یا پیشو نو په هغه وخت کې بعد دا دویم حمزه په واو سره بدل کی په څه سره بدل کی په واو سره بدل کی لکه ګورئ ښه زه تاسو ته مثال درکوم جائن دا اصل کې وو جائعون خیالم کړه دو حمزه متحرک را لیکن او دا اولنې حمزه چې د دین لاندې زیر موجود دی چې کله زیر دی نو د زیر موافق دقه حمزه په یا سره بدل کړل نو څه دی جوړ شو جائعون خیالم کړه دی کنه نه بلکې دې کې غلطي وشوله لږه شانته دې کې لږ ما چې لیکلې ده لږ مسټیک د دې جا ان دا خبره نه ده دا دیو خلک شانتي په ځای باندې تاسو پرې دی دې کې دلته لږ مسټیک دی او دا مسټیک ټیم غوړي او چې ریکارډینګ روان دی نو په دې باندې ټیم را نس خرابېږي خو به هر حال دې کې دوه شقونه مونږ ویلیو په دې اواز مو کې نه دی دې کې مونږ دوه شقونه ویلیو یو شقوم دا ویلیو چې دوه حمزه را للی او پاره کې چې دینو یو حمزه پکې مکسور و نو بیا با دا دویم حمزه چې دنو دا به ته په یا سره بدل کی خیالوم دی نو قاعده خود سیدا خودی مثال کې خبره کوم دا مثال چې دا اگزامپل چې کوم ورکړی کنه نو دی کې لګه شانتي مسله ده او دویم شق دا ده کو دی دوانو حمزو کې په دې دوانو حمزو کې یو حمزه دا سیوا چې هغه پکې مکسور نه و بلکې مفتوح و یا مضموم و نو بیا دویم حمزه په واو سره بدله لکه ګوره دا اوادمو نه دی دا اصل کې وو ادمو خیالوم کړی دی نو لہذا اوس ګورئ دوه حمزه را لې دوه متحرک دي او په دې کې اولنې حمزه مکسور نه ده بلکې مفتوح ده نو لہذا دا دویم حمزه چې د موږ واو سره بدل کړل نو د دې نه څه جوړ شو اوادمو د دې نه جوړ شو صحیح شو اوادمو ښه لہذا په دې قانون نمبر 3 نه دی په دې کې موږ دوه شقونه جوړ کړل یو شق او دوه شق
دا اولنې شق د دې تاسو قاعده ما وی خو مثال په دې کې لږ مسله ده نو دا مثال به ان شاء الله تاسو بیا ویم او دویم نمبر شق چې دی نو هغه قاعده مې درته وی او مثال هم دا دی څه خدي راځو اوس مونږه قانون نمبر 4 ته قانون نمبر 4 زموږ سره دی یسالو والا صحیح شو لدی زموږ سره د یسالو والا قانون دی ها یسالو والا قانون دا چې دی نو دا جوازي دی ها دا جوازي قانون دی یسالو قانون څه ته وي ګورئ ها وای هغه حمزه چې هغه متحرک وي او داغه ما قبل ساکن وي هغه حمزه چې متحرک وي او داغه ما قبل ساکن وي نو دغه حمزه دا حرکت چې دی دا ما قبل لور کول جایز د دې حمزه دا حرکت ما قبل یعنی مخکې لور کول سدي جایز دي او بیا دغه هم ها اوس چې کله دا ما قبل لدی ور کړو کنه نو بیا د دې حمزه حذف کول به واجب شي د دې حمزه حذف کول بس شي واجب شي لکه دی مثال دا دی ګوره دا یسالون دی دا اصل کې د یسالو اصل کې یسالو ګورئ ها یس ا لو ګورئ تاسو حمزه را لکنه په یو کلمه کې حمزه رااله او د حمزه نه ما قبل ساکن دی کنه چې کله ساکن دی لہذا د دې حمزه د حرکت ته دی سین لور کول شي یعنی جایز دی نو چې کله دی ورکو خیالوم کله دی چې حرکت ته کله ورکو نو ګورئ نه د دلته حرکت راغی کنه خیالوم دی وسو د حمزه نه دا د حمزه ته یې سو ورځو چې حمزه وګورځي نو په خپل ته یسلو جوړ شو خیالوم دی نو لہذا یسالو کو یسلو پڑھنا جائز ہے بس دا هغه د ثلاثي د محموز قوانین شو اوس د محموز ابواب به ان شاء الله تاسو د دې قوانینو مطابق به تاسو هغه ابواب بیا برابروي ممکنه د چې هغه تاسو بیا په ګروپ کې درولېږم خني هغه ابواب هغه کې ثلاثي مجرد ثلاثي مزید او د رباعي مجرد رباعي مزید ټول ابواب به هم وي او دا قوانین به پیلګي د سلور قوانین چې تاسو ما ویلي د دې سلور قوانینو مطابق به تاسو وایي اوس راځو مونږه د مثال قوانین ته قوانین مثال د مثال قوانین زموږ سره چې دي هغه شپږ دي چې قوانین دي زموږ سره خدي اولنې قانون پدې کې زموږ سره چې دي نو هغه د عیدتون قانون دی دا اولنې قانون دی عیدتون څه ته وایي هغه واو چې هغه د مصدر د فا کلمې په مقابله کې راشي خو هغه مصدر د فعلون یا د فعلتون په وزن باندې هغه واو چې هغه د مصدر د فا کلمې په مقابله کې راشي او دغه مصدر د فعلون یا فعلتون په وزن باندې وي نو دا واو حرکت چې دا به ما قبل لور کې د دی واو د حرکت په ما قبل لور کې او واو به وګرځي اوس دا واو چې دی وګرځونو د دې په ځای باندې وتاي متحرکه اولګي د دې په ځای باندې وسو لګي تای متحرکه خدا الا چې په مضارع کې دا واو نه غورځیدلې ها په مضارع کې دا واو نه وی غورځیدلې لکه مثلا ز تاسو عیدتون ویم دا عیدتون اصل کې وعدون نو دا د فعلون په وزن باندې دی کنه خیالوم کړی دی د فعلون په وزن باندې دی او تاسو ګورئ د فعلون په وزن باندې دی او په مضارع کې دا په مضارع کې به دا واو غورځیدلې دا خبره پکې ده ماوی په مضارع کې به دا واو غورځیدلې نو الف به دا قانون لګي نو تاسو ګورئ وعد یعد نو یوعد الته واو غورځیدلې ده کنه لہذا دا واو نه دی دا واو مونږه حذف کو واو چې کله مونږه حذف کو کنه نو د دې په ځای باندې دلته مونږه تای متحرک راوړله نو بس قاعدتون دی جوړ شو کنه د دې د حرکتون دی لور کو خیالوم دی او واو مو غورځو د واو د غورځیدو په ځای باندې دلته تای متحرک راوړله نو په خپل تعیدتون جوړ شو دغه شان سیناتون ولا نون دی کنه نو دا سیناتون چې دی دا هم اصل کې وو وسنون خیالوم کړی دی ګورئ ښا وس نون نو د دې واو د حرکتوم دلته ورکو نو دا سین لاندې زیر شو دا واو وګرځو دا واو په ځای باندې دلته تای متحرک راوړو نو سیناتون ته جوړ شو نو په داسې انداز باندې دا د عیدتون والا قانون شو قانون نمبر 2 زمون سره چې دی هغه د اقامتون والا قانون اقامتون والا قانون دا هم وجوبي دی هغه مخکینه هم وجوبي وخا دا یو نه دی دا عیدتون والا دا هم وجوبي دی او دا یو هم وجوبي دی اقامتون والا قانون څه ته وایي اقامتون والا قانون دی ته وایي
چې هغه الف چې هغه په یو مصدر کې غورځېدلی وي د هغې په بدل کې اخره کې به تای متحرکه راوړي په مصدر کې دا الف غورځېدلی وي که نه د هغې په اخره کې به ته څه راوړي تای متحرکه به راوړي لکه ګوره اقامتون دا اصل کې اقوام وو که نه اقوام نو ګوره د واو د حرکت ما قبل له ورکو او واو په الف سره بدل کو نو اقام شو بیا دوه الفونه جمع شو نو دې هغه یو الف وغورځېدو اقام شو بیا اخره کې تای متحرکه راوړو نو اقامتون ته جوړ شو ګورې ښه دا اقام نه دی دا اصل کې وو اقوام خیال هم کړی دی اقوام واو متحرک او ما قبل ساکنو نو د دې واو دا حرکتوم چاله ورکو د قاف له ورکو او دا قاف لم ورکو کنه نو بیا قال با ولا قانون په ولګیدو نو وا متحرک ما قبل مفتوح نو په دې وجه سره دا مالب سره بدل کو نو دینه څه جوړ شو دینه جوړ شو د دینه جوړ شو ای قامون دو الفونه راځي شو کنه نو دا یو الف هم تلر کو نو اقامون پاتې شو بیا هغه وو چونکې موږ غورځولې نو دا غي په ځای باندې اخره کې تار راغی نو اقامتون جوړ شو اقامتون د دینه جوړ شو صحیح شو لګي نو دا زموږ سره دویم نمبر قانون شو دریم نمبر قانون زموږ سره چې هغه د میعاد والا قانون دی میعاد او دا هم وجوبي قانون دی میعاد قانون ستوي میعاد قانون دی ته وي چې هغه واو چې هغه مدغم نه صحیح شولا یعنی مشدد نه مدغم نه په بلکې مدغم شوی نه ورنه نه باسل شوی نه او د دې ما قبل مکسور وي نو بیا دغه واو چې دا به ته په یا سره بدلې دا واو به ته په سره بدلې په یا سره ان صرف یو شرط پکې دی چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې بدانی واقع شوی دغه واو ښه لکه ګورې ښه یو دغه یو شرط دا دی چې دا به د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې نه واقع شوی او دویم دا دی چې د دې حرکت دی واو له چې ته حرکت ورکې نو د دې بس وجه نه سبب به موجود نه تب ولا داسې ورکې لکه ګوره دا میعاد نسل کې او میوعاد خیالون دی اوس دی واو ته وګوره دا واو مدغم هم نه دی کنه او د دې ما قبل دا د مکسور دی کنه چې ما قبل د دې کله مکسور دی نو دا واو مونږه یا سره بدل کو خیالون کړی دی دا واو مونږ سره یا سره بدل کو وګورئ دا واو د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې راغلی دی نه دی راغلی همدغه رنګې د دې دا چې کوم مونږه دې له دا حرکت ورکو کنه نو د دې دلته به سوجه هم موجود نه وي لہذا دلته وجه د دې حرکت سوجه نشته دی نو لہذا دا قانون دلته اپلای کېدلی شي نو دا واو چې دی دا په سره بدل شو په یا سره بدل شو نو د دې نه جوړ شو میعاد صحیح شو لګي زمون سره دا 3 نمبر قانونو 4 نمبر قانون زمون سره د یعیدو تعیدو اعیدو نعیدو دی یعنی دا سلور صيغه چې کوم یعیدو تعیدو او اعیدو نعیدو دا دی ها اوس ګورئ وای هغه باب چې هغه د فعل يفعل یا د فعل يفعل په وزن باندې وي صحیح شولا نو او یا د ګورې ښه د فعل يفعل په وزن باندې ګورې زر ته لیکم فعل يفعل په وزن باندې همدغه رنګي د فعل يفعل په وزن باندې وي خیال هم کړی دی همدغه رنګي د فعل يفعلو د دې دوه بابونه د دې څو بابونه دوه بابونه یو دی وسع يسع او بل باب وطئ يطأ خیالم کړی دی دا ټول نه دي د دینه چې دینه وو بغورځي ګورې ښه څو بابونه شو یو باب زمون سره فعل يفعل شو بل زمون سره فعل يفعل شو بل زمون سره د فعل يفعل دوه بابونه دي یو وسع يسع بل وطئ يطأ د دې سلور بابونو د مضارع نبات واو غورځي واو بس کې غورځي به لکه د فعل يفعل مثلا وعد يعدو ده کنه نو يعدو اصل کې یو عیدو
نو د یوعدو ته وګوره دا وعده یا یوعدو دی کنه وعده نو وعده یعدو دا د دې په وزن باندې دی معلوم کړی دی چې دې په وزن باندې دی لہذا د دې د مضارع نه مو غزار کو دسې وسع یسعو وسع یسعو ویني دا د فاعله یفعل هغه دوه بابونه دي دا یسعو اصل کې یو سعو خیال دې نو دا ووم کې وغورځونو د دې نه یسعو جوړ صحیح شو لګي دا زموږ سره پنځم څلورم نمبر قانون اوس راځو جو مونږه پنځم نمبر قانون ته هغه زموږ سره دی اواعدو څه شي دی اواعدو قانون دا موجوبي دی هغه مخکینی هم موجوبي خو دا ټول موجوبي دي اکثر وزید تاسو ګورئ اواعدو قانون دا دی هغه کلمه چې دغه په ابتدا کې دوه واونه متحرک راجم شي دوه واونه سوي متحرک راجم شي نو چونکی دوه واونه په یو ځای باندې ویل دا ډیر زیات درانه ډیر زیات ثقيل نو په دې وجه سره اولنې واو چې دی نو دا به مونږ حمزه سره بدل کوخه لکه ګوري اواعدو نه دی اواعدو دا اصل کې واعدو نو دا دوه واونه ویل چې دا ډیر زیات ګرانی نو په دې وجه سره دا اولنې واو نه دی دام په حمزه سره بدل کو نو د دې نه اواعدو جوړ شو دا بالکل آسان دی ها اواعدو صحیح شو لګي او دغه شانتي اخرنه نمبر قانون زمون سره چشپغم نمبر دی هغه د یوسر والا قانون یوسرو والا قانون دا هم وجوبي دي د دې مثال چې څومره قوانین دی ټول وجوبي دي خدي ها دا یوسرو څه ته وي هغه یا چې داغه ما قبل مضموم وي هغه یا چې داغه ما قبل سوي مضموم وي نه ما قبل حرف باندې د پاسه ضمه وي نو دغه یا په واو سره ته بدله لکه ګوره دا یوسرو دا اصل کې یوي سرو یوی سرو نو ګوره یاد او ما قبل ته ضمه ده خیالم کړه په دې وجه سره دا یام په واو سره بدل کو نو څه دی جوړ شو یو سرو ته جوړ شو یو سرو نو دا شپږ قوانین شو د دې مثالو د دې مطابق چې کوم دی نو تاسو به ابواب هم جوړوي خجی د دې مطابق ابواب به تاسو جوړوي حکومت په دې کې راخکارن شو زه ان شاء الله هغه به تاسو درولېږم مجید دلته اوس مخه ته پراته چون کې نه دي نو باغې باندې به ټیم لګي او ټیم دلته ختمېدو والا دی ورېږي ها زر کو شو دا ډېر زیات ښه چې تاسو یې سره صرف ابواب ثلاثي مجرد اول د محموز کنه د محموز ابواب شو ګورې خري لکه دې ته تاسو ګورئ اولنې پدې کې محموز الفان به موږ شروع ګورئ ښا ازر يعذر عذرا فهو عاذر وعذر يعذر عذرا فذاك معذور الامر ايذر والنهي لا تعذر یعنی ازر نو دا د فا کلمې په مقابله کې حمزه راغلی ده کنه لہذا دین او تاسو ګورئ ښا دا د سپوزن باندې ازر يعذر یعنی فعل يفعل په وزن باندې دی خیال دی نو یو باب دا شو صحیح شو لګي دویم باب امر یامر دا د نصر دا د فعل يفعل یعنی د نصر ينصر په وزن باندې دی او ګورئ محموز الفاء دی اوس ګورئ ها دا یامر کو یامر پڑھنا جایز هغه يسالو ول قانون په لګی دی شي کنه امرون دا اصل کیو امرون د څه شو امرون نو هغه امنه والا قانون په دلته لګیدل دي نو په دې کې دا ټول قوانین چې دا په تاسو لګوي او زی به دغه شانتي دا زموږ سره دریم نمبر باب دی دا د فاعل يفعل یعنی سمع يسمع په وزن باندې دی څلورم باب دا د اله يعله فعل يفعل یعنی فتح يفتح په وزن باندې دی او پنځم نمبر باب زموږ سره ادوب يعذب یعنی د شرف يشرف فعل يفعل په وزن باندې دی اوس محموز العين طرف تر محمود العين کې موږ زموږ سره د قشپګ ابوابي ها زعر يسئرو خیالم کړی دی سئم يسأم او سأل يسأل او دغه شانتي بئس يبأس او لأم يلأم خیالم دی اوس دا د موږ محمود اللام طرف ترالو هنا وګوره د لام کلمې مقابله کې حمزه راغلی کنه انا ايهنئ برئ يبرأ دنا ايدنو خیالم دی قرأ يقرأ جرؤ يجرؤ نو په داسې طریقې سره دا زموږ سره د ثلاثي مجرد ابواب شو
او د ثلاثي مزید د مثال ابواب چې دی هغه هم په دغه شانتي اندازې د محمود ابواب لکه ګوره الایمان نو امن یؤمن ایمانا فهو مؤمن ویني هغه د محمود چې کوم قوانین دي کنه هغه ټول قوانین په دې باندې لګیدلي دي. اوس تاسو ګورئ ثلاثي مجرد کې مونږه د مثال ابواب لرازو د مثال لکه دا د اوس ګورئ خاصه تاسو زر تر زر خیم الوعد والعده والمیاد ګورئ وعد یعدو وعده یعدو دا ضربه یضرب پوزن دی وزع یزع دا د فتح یفتح پوزن دی وجل یوجلو دا د سمع یسمع پوزن دی ورم یرمو دا د حسب يحسب په وزن باندې دي او وسما يوسم دا د شرف يشرف په وزن باندې دي په ثلاثي مجرد کې او په ثلاثي مزید کې د مثال قانون چې کوم دی هغه د مثال ابواب هغه دادي ګوري خا د باب افعال نه تاسو ګوري اوجب يوجب باب افعال نه دی د باب تفعيل نه وحد يوحد توحيدا د باب مفاعلين واظب يواظب مواظبه او دغه شانتي د باب تفاعلنا توحد يتوحد توحدا نو د دا ټول قوانین په ثلاثي مجرد کې او ثلاثي مزید کې هم دي او رباعي مجرد او رباعي مزید وغیرہ په دې ټولو کې دارات للی شي. صحیح شولا.